अनि بل رس کمیش توس نه الله پاته وکړه چې مو دې پوره خو دې سنه وکړل مو دې مخلوق ته پوره دې سو وکړل زه اوس جواب ورکاو. السلام علیکم د مو نوم کلیم الله د میزاب طرف نه یو ادنا ممبر نن مې بیا تاسو سره مخاطبي دا ویډیو جوړوي دغه مقصد دا دی د ټاون د چوک نه مې دا تاسو ته لایو یو چې دغه مقصد دې پوره چې مې نن تاسو ته وښایي چې دا ټاون کې د بلډینګونه چې جوړ شوي دي د چا په وسات سره جوړ شوي وا خلک سره زندگی تراوي میږه تاسو په وسات سره څه کپڑے مپړې جمع کړی وي بیا کپڑے میږه وشل وشتل به چارته وویل چې دلته تاسو د مزدورکار خلک وکسي چې داغه د زندگی سره تراوي په د تیارې شي په د سوړه شي په د کم ټمپریچر شي دی په د بغیر بجلی نه بغیر د ګرمۍ بنا وخت تراوي تاسو مش سره واسطه ری چې مش تاسو دراز کی چې دی سرنګ زندگی تراوي دلته هر السلام علیکم. وعلیکم السلام. در تلای شي بالکل اجازه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ شوق یہ میر دین داغه مزدورکار خلک سو من دکړل دلته نور کسون خو تلی دي چې داس بار وتلی دي کا پوستی او دغه نو سو پاته وکی چې صحیح صوب دی او د سرنګ زندگی تروي. حاجی صاحب تو سنم لای یہ مجھے وزیرستان ته سورې نه دلته یارم میاش ونی ماټه نشي تشي چار کې دلته باز دن دا د بلچه د کاروبار چار مدو او بلچه دو یو راش پښتا او وسوار په دیاړي دو او دا چینه په خدا غله وکړه ته صوبه کو دا بل باشته مې خیال وکړه او چار ملاوي دي دلته او چار منن پنځه ماش په جمع ورځو چې متانه د ملاو پرېتی خالي خورو کو ملاوي جنا سور دیاړي دلو شپښتا او ته د پنځره د شي چې دیاړي نه د ملاو د پنځره د شي چې متدا دیاړي نه د ملاو شتانه بیا څه وګوري او غا سرنګ دی دلته دا بجلی مجلی دا ګرمه دا بجلی دا طریقہ ته دمو جو وخت ساده سوب کې تو مو ساده په ور کدا غا دم وخت لري د زندگی دو او دا مژوند دی او دای هتو سره دی او دا د مو ملګری دی مش د یک وکلی دی و وطنی دی و خاطی او مش خامخا د شمالي وزیرستان ټاون شه تقریبا دلته سوره مزدورونو چارته یاره تقریبا دا شمیر کا چې څالوش دیش دندو وی او په داسې شهرزونه سوره کا سنت اندازه 4 ملاویږي یاره خدا شمیر کا چې ودا تا ډیره 4 ملاویږي او شل کا سنت ته ملاوي پښل نه کم ملاوي او تو سره چیرې داسې د خال چې دی دا 57 ماون کی مطلب دی چې کله تاسو مزدورات لوټ شي دی تاسو ته دیاړي سرنګ در کوي صحیح سب کې تو وی او مش دیاړي ته لوټ شي ور سره استړي خلشتا پښې لکه مشتا دیاړي سره صحیح ملاوي شي ماړې رکو خو پا بندې لکه پغښپشت ورې په بندې یمش کورا ځکه نشي شو خو چیناوي په خوي بیمور وي دای سب زون تا وکی جماوي کپڑاوي بال بچوي مخانه وي ورټینه او دلته هو چې د تاسو ستړي دلته هو ډېر سخت سوړه هوي کنه او سوړه دمره سوړه دی چې په خدای دې کین شي دنه د اسمانده کاش پدا یور بالاو پدا کمباله پدا چرخوری شي مو زندگی دو وخت ری دو بال بچ میں تقریبا لاس مراټا بریو او پدا لاس مراټا برشه یا سار سړای زې بال بچ میں غن می جن کې دي او یم بچای دی نه کاس می جن کې دي نن دا غو وخت ری د می زندگی او هڅ طاقت مې نشته پڅټنه او ته د میژه تاسو نه ویډیو جاری کړی د خلک مو ویني ته د خلک ته سویل غوړې د کیم مشته چې د کیموس کسي دا شپ ډېر معنی ډېر سبه ته دا خالتي بختور خالتي بشه ته د ته سویل غوړې هیجی خو خامخا چې مشته سم ملاو شي غریب خال کی چې سرو شیر تاروکو بیو شای ګیلا دشتا او ګیلا خو چې خامخا ته د مو زندگی او کسه چې مو خپل خاط ملاو شي بیو ای پاکستانی وای سای میژه خامخا او دا می زندگی تنوی نه دا وخت ریږي دا دای چې چار پټ ویای دا کمرې ولا سه کیسه دا ته وکړي صحیح سوب دی دای دا نن ویزه په دا کمره شمیز وخت ریږي کنه ا سړی خو مش په دلای انده ځکه چې په 4 شو نن
دا و چې یو کاس روغی دغه کمرې ولا سړی ورته وایي چې دغه کمرې نه لرې شستی دلته په دا کمره شه ما سمبلستی ځکه چې دا کمره خروپه وستی دغه تنبه خروپه وستی دلته وخت تېري ما کېستی چې میش ورته چې بس صحیح ده میش مشوره وکړي میش خامخا غریب خلک دا کمره چې خروپه شي خو چې میش څومره وس طاقت وي هغه شی بیا ورته جوړه کړي ویل چې دا کمره خروپېږي دا مهرباني د میش سره وکړو چې میش د دغه کمره شي پرېږدي خروپوي یا نه ورته دوی ویل چې مطلب دا کمره خروپېږي مطلب دا وال نه ډېره روغه ده اوس خروپېږي ده خو چې یا دا تنبه خروپه شي یا د دوایل نه مود کېستی څو پیه وکېستی که نه ښه ته ملګریه ته څه نام دی کیم ځای کې شمالي وزیرستان خاصرو ته ښه دلته دغه چار کې دغه چار کې مې دا دیاړې چار کې که نه ته دغه خلکو څه ویل غواړې د خلکو دپاره دا چې خامخا غریب خلک ته پاکستان خامخا موږ د پاکستاني او چې کوم د غریب خلکو سره چې کوم امداد وشي د پاکستان طرفه نه دغه دنیا او د آخرت چې کامیابي هم وي او د خلکو چې نفقه میلاو شي ځکه چې د خلکو 15 مړه قبیله وي او په 15 روپۍ د غالۍ تروړه ده او په 900 روپۍ پکه سیر دی او په 1300 روپۍ د ګډه سیر دی بیا دا په 800 روپۍ باندې انسان نشي کولی قبضه کړي وړي ته چار میلاویږي دلته راځنه چار میلاویږي داسې دوی ورځې خسارې شي درې مرو چار میلاو شي خو داسې خاص میلاو شي باندې پوره خسارې اوس ته څه ویل غواړې مطلب ته څه ویې چې غدا چګه شي دیاړي ده چګه شي که څه ده وشي دیاړي خو موږ ته نشي ویلی ځکه چې څکه دیاړي په یوه ور باندې خلق وایي په یوه غم باندې وایي سیک باندې وایي بیا نه وه مشکله خو مختلف خلق ته یې ځکه چې ته 200 ورکوي څوک 600 ورکوي یو ځل 1500 ورکوي ملګري لکه میش تاسې دا ویډیو وکته چې میش د دې حالات مو ولیدل دا هغه حال دی چې خلک د واجب میش په ګرمې کمرې شي په ګرمې بلډینګې شي نوستي و دوی دا حالات دي چې دا کپړې مپړې دا هر شی خو تاسو ولیدل په دا غم ځکه سملول په دا سوړه شي دا ټمپریچر دی چې اوس دا کم ټمپریچر دی چې اوس خدای نه داسې سوړه سره ترې رودا لګینه مسترګې سوځي او دوی په داسې زندګي تروي او په اپو ساده کمره چې دا کیما میش تاسې پکې نوستئ او دا تاسې وینئ په دا کمره یا خو دوی ته ویلي شوي دي چې مطلب تاسې دا کمره تاسو په 4 بجې دا پرېږدئ کله هارو پشي مطلب دا اصل نه حکیمه نه اول نه داسې په صحیح حالات شدو خو بیا خو منې دوی په د سار د میش تاسو باندې دوی دره حق نه جوړېږي چې دوی خالي په د سار دره کس کې چات وي انې بل رس کمیش تاسو نه الله پاته وکړه چې مو دې پوره خو دې سنه وکړل مو دې مخلوق ته پوره دې سو وکړل زه اوس جواب ورکاوه نور جواب ته تاسو خپل ځون سره سوچ په وکړئ میش چې سوره وسات کې د انداره او ان شاء الله نورو وې سره کی مزید کوشش وې سره کی او تاسو نه ریکوست ته چې سوچ نه په وکړئ په هر طرف و دغه مزدورونه او یتیمونه چې کیما اوس دا میش ان شاء الله په هر فورم په هر ځکه شي خو هر ټیم د میش ژوندۍ د پورا قربان دي او تاسو نه میش ریکوست کوي چې خپل سوچ په وکړئ نو خپل فیصله وکړئ والسلام